حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ دا حضور پاک صحابی دے مسیح الامہ ترے امت عیسیٰ پشان تیرے عیسیٰ علیہ السلام بصفت تے عیسیٰ علیہ السلام بیو لوٹا دان سر گردو مسواک بے گردو گمن بے گردو لا یو دل پلا رہتے یو سڑی پلپ اوپر آواغ استی دا لوٹ دسکلے لوٹے او گردو لوی دیتا ساجت تے دا کار پلپم کی گی یو سړی ته وکتل او داسې وکړه نو په دې ګوتو باندې ګیره اواروله نو ګمنځ یې وګرځوله وی دې ګمنځ ته پکې ساجت دی دا کار خو په ګوتو کېږي هغه رهبانیت جایز و اوس منع دی هغه وخت جایز و اوس منع دی تتبع مسیح هذه الامه دې امت د عیسی علیه السلام په صفت ایسنا دولت ارسد نه بې دولته بګرځېده واه واه چا او داسې صفت د حضور پاک دا یو صفت پکې پروتو زهد وته وي زمون طالبان که چا وخت اسو او قیمتي اخبو دی بوره ټس وته وسته دا اسراف تبذیر که چا کور دوه چته جوړ کړو یا یو چت پوخ دی به دروازه به والا رو داسې کې دا کور جوړ مرګ مړې دی وروړي دي ټول عمر به جام دی مرګ به نه دی بد هغه دا یو سوچ او هغه خپل یو سوچ او خپل صفاتو د دنیا نه دومره عزت تورو چې بس هر چا سره په جګړه او خلکو به احترام او قدر وکاو خلکو به ډېر زیات عزت کاو ډېر زیات عزت ځکه د پیغمبر مبارک صحابي دی څلورم نمبر یا پنځم نمبر مسلمان دی اسلام کې په کم لیسټ کې پروت دی په کم لیسټ کې پروت دی په 4 نمبر 5 نمبر مسلمانانو کې پروت دی هغه صحابي نه دی نو جګړه وي هر چا سره نو حضرت عثمان رضی الله عنه حضرت معاویه صاحب د دمشق د شام گورنر وي التلال سے شام ته د دې مدینه کې ټول جګړې خلق دې احترام کوي او کله چا کور خشتي ټاس وهي که څوک تجارت کې ټاس وهي که څوک مال ګټي بستا جګړه ده چې دا څه کې خبر لبنه دي چې شام ته لاړو معاویه صاحب سره اختلاف ما سره اختلاف هغه کې راځي الذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم چې څوک سره او سپین جمع کوي قرآن وایي سره او سپین او د خدای په لار کې نه خرج کوي دردناک عذاب زیر ورکا دردناک یوم یحمى علیها فی نار جہنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون دا مال به قیامت پر الله راوالی په اور د جهنم کې به تختی جوړیږي او د دې اړخونو لو شاګانو دي مخونو لو پیداغونه ورته حضرت معاویه سے بھی دا کافرانو دا پارا دی دیو ته سوی وی قسم په خدای د حضور پاک نه مې ورېدلې دي چې هم د مسلمان د پارا جو هم د کافر د پارا التم جګړې دي معاویه صاحب حضرت عثمان صاحب تخت لګي چې بابا جی نه مخلص غږ وته نشو کولی مونږ احترام کوو مشر د سپینګری دی د حضور پاک نږدې مرګري په سر به کینو خو روزانه ارچا سره جګړې دي خو چې څوک تجارت کوي مال کوي بعد د ټوکا دا وډاب دی هغه مدینه ترال بیا مدینه ترال ابو ذر چې مدینه ترال داخله داسې را نه راتاو شو ناشنا خبره به کولې هر چا سره جګړه وکړ هر چا سره جنگ او پیسې مجمع کوا مال مجمع کوا خدای خبر لوي جګړه خدای پاک د حضور پاک زمانه کې همالونه وکنه نه بکوي وی دا سره نه خلق راتاو شو لکه چاړو پسترګو چا نوم لیدلې بیا جګړه وي نو حضرت ابوبکر صدیق حضرت عثمان او تویرا بزید لار بنه شي رب زید امیر المومنین چې څنګه خوخی یرا غلق دشت علاقه دا ځان لبا جون تیر کې او دا روزانه جګړې دي خلک ستا قدر کوي او روزانه دي خلک په ډبولو راغشتي دي ال دلال شاه په امیر المومنین چې کم خاملېږي زما زم رب زم علي دي رغد قسیم نه چرادي سړی مدینه منورې نه اولار په قسیم راغلی قسیم نه چرادي مدینه منورې تلار کې رب زنه او یو غاړه کې د قبر دی التلا نسوي ورته حضرت عثمان ورته ودا سکار باو کما یو اوخه بدل در کما نو التبا اغه نه په اخلي گزاره بده پکې یو غلام او وینځه بدر کما نو غي بده خدمت کوي یو باغ چې بیت المال نه نفقه مقرر کما اب تعالی در چې ستا په گزره اوقات کېږي یو عثمان دا قصې سنبال کا دا سنبال کا نہ میں اوخ پکار دا نہ میں باغ پکار دے نہ میں غلام پکار دے نہ میں وینځه پکار دا بس نیمه